اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناصرین، مو شیعو ته څه دی یو پیغام علی علیه السلام را کړی دی چې همیشه دپاره ظلم خلاف الاواز اوچت کوي و همیشه دپاره مظلوم سره ودرې کوي. همدغه یو نصیحت د امیر المؤمنین دی چې وړکوالو نه یمو غوږو کې یمو زړو کې ناست دی. مو دپاره کربلا بیولانه یو آیډیل رول ماډل کردار ادا کوي چې چېرته مظلوم دی شیعو هغوی د حمایت دپاره خپل اواز اوچت کړی. اوس وکسه فلسطین غزه سنی مسلمان دی، کرانه بختری سنی مسلمان دی، یمن سنی مسلمان دی، یودی سره برما دی، یودی سره کشمیر دی، برپور مو سره ویلاړ یو ویلی څنګه مظلوم دی. حتی مظلوم که چیرې هغه یو یهودي ویلی نه دی، یو عیسوي ویلی نه دی، هغه سره مو ویلاړ یو. که څه د عراق هغه مظلوم کرسچینیټي هغه حمایت کې کله سیستاني هغه اواز اوچت کړلو، د هغوی ازادۍ دپاره پیسو ورکول ته سیستاني خو تیار و. د ویټیکن چې کوم هغه د پوپ دی هغه هغو د سیستاني هغو شکریه ادا کولو دپاره چې څومره یو عظیم هستي دی د شیعو. مو همیشه دپاره مظلوم سره ویلاړو. خو لیکن افسوس دغه دی چې د کوم ملک کې مو زندګي کوو چې مو قربانۍ ورکړې، مو وینه ورکړه، مو ځوانان ورکړلو، ډے نایټ هندوستان خلاف ایمو آواز اوچت دی. مو چې د خیانت نه دی کړی د ملک سره، نه د ملک پاسپورټ سره، نه د ملک شناختی سره، نه د ملک قوانینو سره. همیشه شانه بشانه اقتصادي معیشتي چې کوم پاکستان یو وخت مشکلات سره شیعو کمیونټي سره خپل مدد کړی دی. خو لیکن افسوس دغه دی چې ظلم بالای ظلم، کله ډاکټران قتل کیږي، کله پروفیسران، کله سکول استادان، کله علما، کله سکالر، کله دانشمندان. دا خو یو ظلم چې دا تکفیري ټوله دی. ولی قتل کوي څومره جنازو نه مو جنازې اوچتې کړي. خو لیکن دا خبر به زه وکړم چې دا جنازو نه پاسه جنازې اوچتوله دوست دی مثلا ایمو حوصلې سره پاس نه کېږي، مو سره کمزوري نه کوو. مو حسین سبق زده کړی دی چې هغه سبیل نوانه صلی الله علیه وسلم مازدیګره پورې جنازې کې مو ته راوړي دي، خو حسین ستړی نه دی شوی، هم تکنے والے نہیں ہے. لیکن افسوس دغه دی چې ځینې وخت کې ارامه د هغه کوم هغه پوري سوي مشر چې هغه راما چوته لوس کې ورکړي هغه د بیا لیوه ته ورکړي. اوس بیا راما څه چونه بیا پښتنو کې څه مشر یې سروان یې څه لیوه شي. ایمو ملک سروان چې کوم دی هغه لیوه ته نه جوړ شوی دی. څنګه جوړ شوی دی؟ جبري ګمشدګي والا کوم سیستم شروع دی. دغه ځینه اوچت کا، هغه ځینه اوچت کا، نه پښتانه نه اتره نه کیس ورباندې چوي. خو وچلاوه کیس وچلاوه جیل ته بوزه، عدالت شته دی. ملک دغه چې کوم دی منتسکوي والا ظاهرا مغه والا نظریه ده اوس پورې د جمهوریت کې مغه والا چلیږي چې درې ادارې مستقل دي. یوه قوه مجریه ده څنګه کې وزیر اعظم صدر وغیره رسي، یوه قوه مقننه د پارلیمنت وغیره څنګه ځون د خپله مستقله یوه اداره ده، یوه قوه عدالت والا ده چې هغه چیف جسټس وغیره کې کینی یا خپل ځد مستقل دي. هغوی هغه نه اجازات نه بغیر ته مثلا څوک اریسټ نشي کوي، نیولای نشي. حتی دغه د پورې څه کوم ورېدلې خبره هغه ده چې که چیرې بغیر د وارنټ داسې روشي تو نصیحت ته پکور دی وشتای شي، هغه ګویا یو غال دی، هغه یو سالم دی چې ته خون ته رسي. او نن دغه ملک کې کسه کویټي نه اوچت که، کراچۍ نه اوچت که، پېښور نه اوچت که، علما یو کې اوچت شول، ځوانان او کې اوچت شول. خو کیس په وچلاوه. نن ته څنګه به رژیمو ته کښېنې، هغه رنګ برنګ دسترخوان، هغه مختلف شیانو ته تاریخي وي او هغه یوه مور هغه انتظار دی چې ما بچی به کله رسي. آیا صرف هغه مور انتظار، هغه پلار انتظار چې هغه هېڅ جرم نه، هغه صرف سبق سې لاړ، هغه صرف غوړي چې چې زده کړي. دغه ملک ته هغه بیا ونو یو سکالر روان و، هغه ته اوچت کړلو تفتان نه، هېڅ جرم ده ورته نه وخیلو. هغه کور والا بلډ کینسر مریضه تکلیف کې دی، هغه ادر ودر سې دغه کور والا مغسې سار و ساتلو سې هغه نن نشته، ورک شو. د چا اوچت کړلو؟ دی دغه ملک افسوس هغه ته مو نظیر دا کوو د محبت نظیر د هغه والا سیر هغه سره مو مدد وکړو، هغه سره ودرېږو. و دا تو فایده چا ته ورکړه؟ دا فایده ته هندوستان ته ورکړله. دا ملک دشمن عناصرو ته د اسرائیل ته ورکړله چې دا خلک به تاسو نه بدګماني شي، دغه ملک نه بدګماني شي. دغه ملک سره مو سره مینه، پاسپورټ سره مینه، شناختی سره مینه، خاورې سره مینه، محبت. ته نن یې کشمیر والا خبر وکړه شاید ته مخ ته ویلوړ دی، اول صفو کې دی، وینه به ورکوي. اما تو چې وکړلو، تو څه سلوک وکړلو، تو څه زیاتی وکړو. نن مختلفو ځایو کې د درنو شکل کې ناس تو نه خپله پوښتنه کوي، تو نه خپل حق غواړي چې دا څه شوله، هغه ځواب ته نه ورکوي. دا دوی رایټ دی، دا دوی حق دی، دا به دوی غواړي، دا به شیعه غواړي. شیعه نه بلکې کوم یو مظلومین نه وي، هغه سني مظلوم وي، هغه بریل وي، هغه دیوبند وي، هغه اهل حدیث وي، هغه یهودي وي چې پاکستان کې اوسي، هغه عیسوي دی، هغه هندو دی، چې هغه دغه ملک کې اوسي کې هغه بچی جبري طور باندې
ګم شدا شو اوچاته کړلو هغه حق لري هغه په کور خپل پښتنو کې اما ته نن ځواب نه ورکوي ته کار اسلام آباد کې ناشته خوابی غفلت رنگ برنگی دسترخوانوں میں ریاست مدینہ خود سے تو آسمانوں تو خجولو پیغمبر ورسے پیغمبر ریاست کے تاو پیغمبر ریاست کے دے ہندوانو پختانه یهودیانو پختانه بکې ای مظلوم پختانه بکې دلته مظلوم پختانه چې کیږي هغه سره ظلم کیږي هغه سره زیاته کیږي هغه نشانه عبرت سبا کو ته خیر شي خدا یاد وساتوي الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم مل کفر سره چلیدای شي یورپ دی کفر دی چلیدای شي خطر کیا کوي شي هر لیول باندې جدید ټیکنالوژي بنیاد باندې سہولیات باندې کفر سره مل شي خو مل ظلم سره نشي چلیدای هغه به واري به ټوکړي ټوکړي کی هغه به نقصان شکار کیږي سوره مخ کی بادشاہان څخه شکست سره روبرو شوي دي هغه کفر واجنه شکست سره روبرو نه دي هغه خپل ظلم واجنه خپل رعیت سره خپل عوام سره ظلم کوي د ظلم د ختمه ورکوي د کسان راولي عدالت ته کیس وچلاوي کچیر جرم کړی وي ای جرم خپل طریقې دي عدالت شته دی وکیل شته دی د ملک څه دی عدلیه یو ځون ته یو مستقل ایوا اداره دی یو به دسو کوي عدالت به ختم کو شبه ختم کوي عدالت ضرورت شته او شتاوي به یو مرکاوي لکه مخې تکفیرونو د کور کولو خو تکفیری ټوله ستړي شوله د شیاو قاتل نه خو شی ختم نه که پھیل گئے نور ہے سنیونو او توغی کی خلاصه کی سند دوی موړو نه دي تکفیری ټوله نن څه ده حاشیه نشین شوله که ته خو دا شی ظلم کوي بیا به وارسته حاشیه نشین کیږي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین